المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتندحة يقدم قلمي يشاركني الكلام يشاطرني المحبة والهيام وينثر شعره درا مضيئا لصحب طيبين هناك راما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الله رب العالمين هر هغه انسان ته چې هغه غم لري، درد لري، مصیبت لري، قرضدار دی، بیمار دی، مریض دی، تکلیف کې دی، مصیبتونو او پریشانینو کې دی، د هغې د حل دپاره یو ډېره ښایسته لاره الله رب العالمین ښودلې ده. راځئ چې په هغه باندې عمل وکړو، په هغې باندې اهتمام وکړو. الله رب العالمین به زموږ او ستاسو ټول مشکلات حل کړي. او دغه ښایسته لاره هغه د دعا لاره ده او د هغې وخت هغه د شپې هغه آخر وخت دی چې کوم ته ثلث الاخیر ویل کېږي، چې په دغه ټیم کې کوم انسان راپاڅېد او د الله نه دعا وغوښتله، خپل مشکلات ور وړاندې کړه، الله رب العالمین به د هغې ټول مشکلات حل کړي. وایي د شپې په دغه حصه کې الله رب العالمین د ځمکې اسمان ته راکوزیږي او دا آواز کوي، څوک شته چې د ما نه وغواړي زه ورکم، څوک شته چې د ما نه دعا وغواړي زه یې قبوله کړم، څوک شته چې سوال او استجابت یې وشي. بهترین انسان هغه دی چې هغه په دې ټیم کې الله ته ولاړي، خپل رب ته ولاړي، د شپې په تیارو کې ولاړي، لاسونه اوچت کړي او د الله رب العالمین نه غواړي. راځئ چې په دې باندې اهتمام وکړو او الله نه وغواړو د الله رب العالمین دغه آفر چې موږ او تاسو له راکړی دی، د دې نه باید موږ او تاسو فایده اوچته کړو، ځکه الله رب العالمین موږ له ډېر ښایسته آفر راکړی دی. همدغه رنګه که چېرته موږ او تاسو ته وویل شي چې په دغه ټیم کې زموږ فلایټ دی او جهاز چې کوم دی هغه د موږ نه په دغه ټیم کې روانېږي او ځي، نو موږ د ماښام نه او د شپې نه چې کوم دی انتظار همدغې وخته کوو چې زموږ نه جهاز چېرته لاړ نه شي، فلایټ زموږ خراب نه شي. او همدغه رنګې که چا راته وویل چې په دې ټایم کې ستا دپاره دنیوي فایده میلاویږي، ورشه فلاني ځای له، نو موږ به هم انتظار کوو، په ټایم به هلته ځان رسوو. لیکن الله رب العالمین موږ او تاسو ته د آخرت د فایدې ذکر کړی دی او هغه آفر یې راکړی دی، باید په دې باندې هم موږ او تاسو اهتمام وکړو. یقین په الله وکړئ، کله چې انسان په اخلاص سره او په ایمان سره او په یقین سره دغه ټیم کې راپاڅېږي او د الله نه وغواړي، الله رب العالمین د هغه ټول مشکلات ختموي، الله رب العالمین د هغه ټولې دعاګانې قبلوي. نو د الله نه دا دعا کوو چې الله رب العالمین موږ او تاسو له دغه وخت نه د فایدې اخیستلو توفیق راکړي او زموږ ټول مشکلات حل کړي او زموږ دعاګانې هغه قبولې کړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يشاطرني المحبة